اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې کله موږ کتونکو ته دا وخت د چکدرې په چوک کې ولالې ما چرته چې د انجمن تاجران چکدرا او دینځای اصلاحي جرګې مشر خواجه عبدالغفور خپل جرګه منبران هغه غون کړی دي او د ملکه یونیورسيټي چې کومه بده پیښه راغلي جنسي چې کوم هراسمنت او واقع شوی د هغې په ضد باندې هغه دغه خپلو ملګرو ته وینا کوي. تاسو یې واورئ. زه په دې موقع باندې د دینځای اصلاحي جرګې څومره مشران چې زما شاته ولاړ دي معززین د دوی شکریا ادا کوم او څومره کشران مشران چې موجود دي د هغوی شکریا ادا کوو. نننی پروګرام چې کوم دی دا د دینځای اصلاحي جرګې د لاندې دی. د ټولو نه مخکې چې دا واقع کوم راغی له پروفیسر صاحب ورسره چې کوم دی کوم فیمیل سټوډنټس و هلتې دا کومه ریسنټلی دا واقع چې راله نو زه په دې موقع باندې د ټولو نه مخکې په دې کې د یونیورسيټي انتظامیې له دا پیغام ورکوم د دینځای اصلاحي جرګې طرف نه چې دا مسلې د ورځو دوه نه دا مسلسل اکټیویټیز چې په یونیورسيټي کې رواني او دا د دې نه تاسو دومره ناخبرئ په دې کې پرووسټ دغلته ناست دی په 17 په 18 په 19 پوسټ باندې چې تاسو دومره ناخبرئ چې په اداره کې چې کوم دی دا قسمه اکټیویټیز کیږي. دا خو هغه اخیرنی چې کوم دی بالو چې هغه خلکو ته ښکاره شو. زه یونیورسيټي انتظامیې ته دا وایم چې ستاسو دا نه اهلي ده وایس چانسلر ته دا وایم چې دا ستا نه اهلي ده اډمنسټریشن نه اهلي ده چې داسې اکټیویټیز کیږي او تاسو په هغې کې په ټیک ټاک ټایپ باندې قدم الی او د خلکو سسپنشن کیږي نو دا مسلې به نه راتلي. نو زه په دې موقع باندې د وزیر اعلی صاحب نه چې چونکې هغه اوس هغه بانم ختمه شوې ده زموږ د موجوده صوبایي حکومت چیرې دا د ګورنر اختیار دی او دا د پلانکي اختیار دی. زه موجوده وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوم په دې واقعه کې څوک ملوث دي او د دې ملاکنډ یونیورسيټي کومه انتظامیه چې ورسره په دې کې ملوث ده او کم په دې اکټیویټیز نه کم خلک باخبره و ځان یې ناغرضه کړی دا ټول چې کوم دی سسپنشن نه معطلي نه دا دې برخاست کړی شي چې زموږ د ملاکنډ یونیورسيټي دا پاک او صفا سوتره اداره پاتې شي. دویمه خبره د پروفیسر په حواله دا کومه چې دا زموږ دومره بدنصیبي ده چې یو ټیچري دا یو مقدسه شعبه ده. ټیچر چې کوم دی لیکچرر دا چې کوم دی زمونږ کریمز د معاشرې چې زمونږ خویندې میندې د ادارې ته سبق له درځي او ته چې کوم دی دومره حد ته رسي چې هغه بیا ته ځي او د جینۍ په او د سټوډنټ په کور ورننوځي نو دا تا د ټول ټیچرز په دې علاقه کې چې څومره دي په دې صوبه کې چې څومره دي په دې ملک کې چې د هغوی په مخ باندې دا تور داغ لګولی دی. پروفیسر صاحب چې کوم دی دا د اولنی فعل نه دی دا مسلسل په دې بدعملو کې چې کوم دی مونږ ته د اندازې نه پتره چې دی ملوث دی او الله تعالی په آخره کې وشرمو الله څوک بې ګناه نه شرموي. زه انتظامیې ته د یونیورسيټي دا پیغام ورکوم چې فوري طور ستاسو نه اهلي ده هغه کسان هم تاسو سسپینډ کړئ که هغه پرووسټي که هغه چیف پراکټري او کوم خلکو ته چې لیټر شوی دی په دې کې چې یاره دې فیمیل مخکې لیټر ورکړی و چې یاره زما سره دا قسمه مسله روانه ده خو په ټایم کې په هغې باندې چا فوري ایکشن نه دی اخیستی نو دا ټول کسان دي چې کوم دی په دې کې ملوث دي او دوی ته د قرار واقعي سزا میلاو شي. بس آخري خبره کومه زموږ د دینځای اصلاحي جرګې بنیادي نن چې کوم دی درې مطالبات دي که پرس که دا تسلیم نشو دا د زمونږ ایم پی ای صاحب هم وګونو ته ورسئ او چې کوم دی وزیر اعلی صاحب ته هم دا پیغام دی ورسي کمشنر صاحب ته ډي سی او صاحب ته څومره ریلیټډ ادارې چې دي ټولو ته زمونږ دا پیغام دی او که زمونږ دا مطالبات منظور نشو نو انشاءالله بیا به نن دا د مشرانو اجلاس دی بیا به دا قام په دې روڼونو باندې ناسي. زمونږ دینځای اصلاحي جرګه دلته سیپاریټ علیحده وومن کیمپس واړو دا تاسو ته منظور ده ټول لاس چوت کې دا مطالبه تاسو ته منظور ده. دویمه مطالبه چې کوم دی زمونږ دا ده چې په ملاکنډ یونیورسيټي کې او ورسره په ګل آباد کالج کې چې هغه ځان نن سبا ماشاءالله یو یونیورسيټي ده چې په دې کې د کو ایجوکیشن یعنی کې مخلوط نظام تعلیم دا د ختم کړی شي دا د پښتنو د دیر د غیرتي قام ته منظور نه ده. دا تاسو ته دا مطالبه منظور ده. زمونږ اخرنۍ مطالبه اهمه چې د ملاکنډ یونیورسيټي سره سره په د ټولو صوبې خو مونږ ډیمانډ کوو خو څوک یې مني نه خو په ملاکنډ یونیورسيټي کې به کم سے کم د ټیچر سره چې کم دی د مارکس اختیار نه
د نمبر اختیار به سره نه چې د هغې په نتیجه کې بیا سټوډنټان دوکه کېږي دا مطالبه تاسو ته منظور ده ټول لاس چوت کوي تاسو ته منظور ده درې مطالبات که منظور نه کړی شو زمونږ به 3 ورځې ټایم وي 3 ورځې بعد به انشاءالله بیا مونږ قام ته آواز کوو ادینزو ته به آواز کوو او څومره چې زمونږ وس رسي هغه قامونه به راوباسو په دې روډ باندې به بیا ناست یو دا مطالبه تاسو ته منظور ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين